چې زما د مینې هوا زبه په دنیا تللی وي ته چې پوښتنې ته راځې له ما به ساتلې راشي یا د ټیمو اهلکار را درومي کله دوکانونه خلکو نړنګ کا دلته خلکو ته ور نه کړه نه یې موږ دلته ګلی شته نه یې موږ دلته سیورج سیسټم شته. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو فرمان مروت د مروت کمیونټي आवाज په پیج موجود ده. عزتمندو تاسو ته پته ده چې موږ دا پیج کوم کولا کړه د فلا د بهبود لپاره د عوامو خیر سګالي ده یو پیغام ده. نن موږ تاسو سره شیر کوو د مین بازار ګمبلې په حواله سره چې دلته عزتمندو تاسو په د ویډیو باندې وینو باران لګیا ده او دا داسې یو ځای ده ګمبله چې دا شپږ وینو کونسل باندې مشتمل علاقه ده. دا صرف پراپرټي دی یو فرد واحد یا د فرد واحد کوم نه ده. د سره ای فر بیٹنی نه خلق واخله پړخیل تل نه واخله د ګنډي خان خیل نه واخله کوټ کشمیری لکر واخله دلته عزتمند زنانه عوام را درومي خو د موږ حکومت وخت هیڅ د پاره سو نه کړل. دا ګمبلې بازار داسې بیار او مددگار پروت تا کار کله ته ټی ایم ته وګورئ نو وای دکانونو ړانکو او تاسو د سرکار ځای نیولای ده خو عزتمندو سرکار د دې عوامو لپاره هیڅ قسم قدم وانه خسته. حالانکه تریتن هیند وای چې بنیادی سہولتونه به مولانا صاحب حکومت پرووایډ کوي عوامو ته ادروایز هیڅ قسم د سره تعلق بیان پاتې کیږي. نو دې په حواله سره عزتمندو ډیر زیات تکلیف عوامو ته مفتی امو صاحب بالکل خاموش نه تا ډیپټي کمشنر صاحب د چې ډنډه نه راخلی چې آیا دا خلک کوم په لدرومي دا زنانه تاسو د فوټوګانو ته وګورئ په د ویډیو باندې دا ډاکټر ته خلک روان ده عزتمند زنانه دي عزتمند مردانه خلک روان دي او بالکل بیارو مددگار دا وکړه د جنگل قانون دا خو بیا دا ضلع ډیپټي کمشنر لري دا ټي ایم اون لري خالی ټي ایم او دې شي پاره د چې د بدل ته صرف دکان نه ننګي د دې خلکو فلاو به بود لپاره په فند یوز کوي. دا سند د نودي په حواله سره موږ مولانا سعد الله حقانی صاحب چې د اسلامي نه تعلق لري او د موږ لکه ضلع زکات کمیټي چیرمن هم پاتې سلای دا عزتمند مشره دنیا دی ویني په سکرین باندې دی په حواله سره تسوای دا ډېر عزتمن علاقہ دا ټول مشبره عزتمند خوشون کې دلته کار نه سلای نو ته حکومت وخت څه پیغام ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول ناول د مروت کمیونټي ایګه ډېر شکریا ادا کوم چې رال او دلته د دې ګمبلې د عوامو خلکو هغه تکلیف وکاته او په دې باندې आवाज چکولو. دی وخت چې دا ګمبله یو مین مرکز ده او دې سره پړخیل نه واخله تر کوټ کشمیر او ایک طرف ته جوړي قبایلو نه واخله او دې طرف ته 22 خیل یونین کونسل ګنډي دا ټول خلک دلته را درومي او دلته خپل کاروبار روزګار کوي او دې ته ډیر خلک دلته راځي چې هغه اخلي. خو کله چې باران وسی موږ صورتحال دا ده چې دا ګلی وګوره ټولې ګلی ګنګي نه ډکې دي دلته ګنګي ډیران دي دلته چاته هیڅ سہولیات نشته دي. ټي ایم او صاحب دلته راشي یا د ټي ایم او اهلکار را درومي کله دوکانونه خلکو نړنګ کا دلته ټیکسونه وصولوه دلته آی روز راځي خلکو ته پرسۍ ورکړي لس روپۍ په هغې پرسۍ باندې حاصلوي ټولو دکاندارانو نه چې دا ریټ ته او دا ریټ ته خو هغه ریټ نه او دلته هیڅ سہولیات خلکو ته ور نه کړه. نه یې موږ دلته ګلی شته نه یې موږ دلته سیورج سیسټم شته نه یې موږ دلته بل سیسټم شته چې هغه خلکو ته سہولیاتي پسې دلته سکول بچیان په عذاب زنانه په عذاب بوډاګان په عذاب او دلته ټول خلک په دې ته وګوره چې سوره دلته په دې حالاتو باندې دلته ګنګي اوبه بهیږي خلک بېلمازېږي خلکو ته ټول تکلیف ته. نو زه ټي ایم او صاحب ته وایم ډیپټي کمشنر ته دا خبره کوم چې خدای دې پاره رسول دې پاره تاسې خو خلکو نه مراعات اخلو د دې خلکو په سر باندې تاسې تنخواګانې اخلو د دې خلکو په سر باندې تا ته هر یو شی میلاویږي خو ته چیرې د خپل آفیس نه ونه وتلی او دې خلکو تکلیف ته ونه کاته چې دې خلکو ته کوم تکلیف ته په دې وخت باندې کوم حالات دي په دې وخت باندې چې خلک په خپلو کورونو چې محصور دي خلک په خپلو دکانداري کاروبار ته نشي راتللی دلته بیمار نشي راتللی دلته بچیان سکول ته نشي راتللی تعلیمي ادارې داسې پرتې. نو زه د دې حکومت نه د دې خلکو نه مطالبه کوم چې څومره فنډ تاسې سره د مهرباني وکړه د دې ګمبلې خلکو دپاره تاسې یو ور دا خپل دا فنډ دلته استعمال کو. دویمه خبره دا ده چې دلته موږ د ګمبلې دا چې کوم د ګنډي فیډر ده په دې وخت باندې مسلسل موږ بجلی نه وي باران چې معمولی قدر کېږي نو موږ بجلی ختمه شي. اخر زه دې ته حیران چې موږ دا واوډه په کوم صورتحال باندې ده ټرانسفارمر وسوځېږه بیا عوام جوړ کا مټ ړنګ شي بیا عوام ولګوه تار پرې شي بیا عوام پرې کا میټر ته ورځې بیا وایي 10,000 روپۍ جمع کا بیا دلته ته د مځکې فرض را بیا دلته دا شی را
اخر دا څه صورتحال ده او په 24 غنټو چې ګمبلې ګنډي فیډر باندې یا 2 غنټې بجلی رایسا یا 3 غنټې بجلی رایسا یا 4 غنټې بجلی رایسا دینه زیات نه راکې او کله چې بیا بجلی راځي بیا یو فیس کټ کې بیا په 2 فیزو چې راځي هیڅ کاروبار دلته نه کیږي هیڅ روزګار د خلکو نه کیږي نو زه وابډې نه دا مطالبه کوم ډیپټي کمشنر نه مطالبه کوم چې خدای دې پاره رایسا یور وج رایسا د دې ګمبلې ویزه ټوکا د دې ګمبلې عوام تا سره دي دا د دې لکه ضلع خلق دي دا ټیکسونه پرې کوي دا د عوامو سره کوم زیاتوب او کوم ظلم چې روان ده نو دې په سلسله چې زه د میډیا په واسطه باندې تاسو ته پیغام درکوم چې رایسو مهرباني وکړو موږ د خلکو حال وګورو د دې خلکو صورتحال معلوم کو چې کوم صورتحال دا او څه شای دي او څه شای نه دي جزاکم الله ډیره مننه عزتمندو لکه احسان صاحب دوره په قانون نه بالاتر کس نه ده او نو ټي مو دوره بالا افسر چې دا دی په یو قوم باندې ظلم کوي او د عوام د داسې مولانا صاحب غوندې خلق لرو نو ان شاء الله میدان ته روزو یو شاعر وتوي چې زما د مینې هوا زب په دنیا ته لوي ته چې پښتنه ترازی لما بسات لوي افغار شاک خبر کړای وی له حال زما د جانان سترګو نه به وخ خام خات لوي عزتمندو چیکسو املاتړ مو کو ان شاء الله قدم بڑاو هم صاحب الله دې عزتمنو سوا الله دې خوشاله ساته ثانک یو ویری نر باران دې سهجران او تورش پدا نر باران دې سهجران او تورش پدا نر باران دې سهجران او تورش پدا غمنا تی دردنا تجانا نو تورش پدا کندر شو کلی گورا تتر مازا خواگا یارا کندر شو کلی گورا تتر مازا خواگا گودر هم در پسے کاوی ارمان او تورش پدا گودر هم در پسے کاوی ارمان او تورش پدا نر باران دے سہجران او